बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़े अमजद खान डॉक्टर चिक यूट्यूब चैनल से तासु पे खिदमत की यो नई वीडियो नए टॉपिक सर हाजिर शे। उम्मीद सातम چې ټول دوستان مخ خیریت سره وي. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته چې نن سبا یخني موسم شروع شوی دی او کرم چې یخني راځي نو یخني کې ډېر زیاتې چرګانو بیماریاں راځي جی. څنګه چې ما پیلنی ویډیوګانې کې دا خبره کړې ده بار بار دا خبره په دی وجه کوم چې تاسو ته پته ولګي جی. وایي نو دا د څه ورځې کې چې کله می نو دا څه ورځې کې کمی بیماریاں زیاتې راځي نو هغه کې چې دین نزله زکام د بیماریاں زیاتې راځي درانیکېد بیماری زیاتې راځي جی. وایي جی په نزله زکام باندې ما ویډیو جوړ کړې ده بالکل پېښ ما کم مرګري هغه ویډیو نه کړل هغه ویډیو بالکل کته شي جی. دغه مرض ډیر زیات راځي بیا رانیکېد بیماری راځي جی. نن ویډیو چې کوم درو هغه څه ټاپک باندې هغه ډیر اهم ټاپک باندې څنګه چې دا سیزن دی چې خلک بچي وباسي او بچي غټيږي دی ورکوټو چرګوټو کې چې کم دی نو دی کوم اکثر له بیماریاں راځي بعضی چرګوټې سس شي کمزورې شي وزرې لړه کې نو اکثر له خلک پریشان شي چیرې دا څه وجه راځي. ما ته پرونه یو کس میسج کړو چې را مانه 20-25 چرګوټي داسې مړ شول پېښ شو جی. د دې علاج راته وخایه داسې نورم مرګري زما ډېر زیات ریکویسټ وکړو ځکه چې دا بچو سیزن روان دی پېښ شو جی. هر سړي چرګې بچي ویستې دي او هغې باندې ځکه بیماریاں راځي جی. دغه رنګ مونږ هم دا چرګه وایي بچي ویستې دي پېښ دا یو بچی داسې سست دی کمزوری غوندې دی جی. دا وګورئ دا مور وزرو لاندې پټ شوی دی نو ما چې اوس وکتلې وی پېښ نو هغه دغه رنګ فیل شو راته چېر دا خو دغه دی جي ناجوړه شوی دی جي. نو چې تاسو کله داسې علامات یې که نه نو مرګرو دا خبره ذهن کې واچوئ که نه چې چرګوټی کله داسې سست شي نو هغې به تاسو پیله چې دی متیازه چک کوئ پوه شو که نه هغې بیټ په چک کوئ چې آیا د هغې بیټ رنګ څنګه دی جي پوه شو جي. ځکه دې ته دست بیماري هم لګي ډیریا انفیکشن چې ورته هغه هم ورته لګي جي. صحیح شو جي. که هغه نه وي او وزرې ډډه کړې وي او غلی ولاړ وي پوه شو که نه نو بیا د دې ټمپریچر هم دی جي خو بیټ په تاسو لازمي چک کوئ جي. نو زه تاسو ته ښیم پوه شو چې ما را چرګوټي را خوشې کړو دا یو پکې داسې سس غوندې ووې نو ما په دې انتظار وم مې چېرې دا بیټ وکړي نو ما ته پته ولګي که نه چې د دې آیا خېټه خرابه ده که نه نوره وجه ده دا وګورئ دا تاسو ته ښکاري جي پوه شو جي. د دې اوس دا وګورئ دا دې اوس دا متیاز وکړي صحیح شي دا تاسو ته ښکاري دې کې که ښکاري تاسو ته دې کې شینوالی دی دا ګورئ دا چې لږ زوم شي که نه نو تاسو ته به دا ښکاره شي چې دې کې دی شینوالی غوندې دی بل ځای وکړو دا وګورئ دې کې دی شینوالی غوندې چې کله داسې شینوالی غوندې کوي پوه شوې که نه او چرګوټی غلی غلی کم سست دي او کمزوری یې ویې شئ نو تاسو ته دا خبره په ذهن کې اچول پکار دي پوه شوې که نه چې یاره دا رانیکېد بیماري ده جي. دې بیماری کې وګورئ دا اوس د دې فرست سټیج دی پوه شوې دې لا خېټه تازه تازه خرابه شوې ده د دې فرست سټیج دویم سټیج کې به دې دا خېټه بالکل نرمه شي جي. دا شینوالی پکې تاسو وینئ که نه جي دا زوم کوم یا ته بجې تاسو ته صحیح پته ولګي جي پوه شوې جي. نو چې کله هم داسې وي نو تاسو چرګوټي د شکن دی مخې سره بر وخت علاج وله کوئ جي. تاسو به داسې چرګوټی رونیسئ دا وګورئ جي دا پته ته لګي دا اوس ښه صفا پته لګي چې دا اوس بیمار دی وزرې وګوره وزرې لړه کړي دي صحیح شو جي. نو د دې علاج څه شی دی د دې ډېر اسان علاج درته ښیم او دغه معمولي علاج دی معمولي احتیاط په وجه باندې زموږ ډېر چرګوټي اکثر لمړه شي پوه شو چې بېګاره ته کم کس ریکویسټ کړی نو هغې راته ویلي چې جي 25 چرګوټي ما نه مړه شول جي. هم د دغه وجه چې بس سس غوندې شي وزرې سټ داسې را بار کړي پوه شو جي او سترګې پټې پټې کوي او خوراک کوي او بس سهار له چې ګورو بیا مړ شوی وي. نو دوستانو داسې به تاسو چک کوئ پوه شو اوس ما دې چک کړی نو دا ټمپریچر چک کولو دا طریقه ده پهله د دې ټمپریچر موږ دا چک کوو پوه شو جي صحیح شو. د دې اوس ګوره ټمپریچر هم ورسره دی صحیح ده او د دې خېټه هغه رنګ شینوالی کوي نو دې له موږ څه علاج کوو نو راځئ تاسو زه علاج ښیم خو د علاج نه پهله تاسو یو ریکویسټ کوم چې زما چینل یاد سره سبسکرایب کړئ او چې کم مرګري مې هغه نوې شو کړي او په علاج نه پوهېږي نو هغې سره هم زما ویډیو شیر کوئ او ما ویډیوګانو باندې ښه کمنټس کوئ او چا چې څه ضرورت وي هغې ما ته وایل شي بالکل زه به هغې تاسو جواب هم در کوم علاج به هم درته ښیم جي صحیح شو جي. نو راځو علاج طرف ته جي چې دې علاج به موږ څه کوو جي. دوستانو صرف 2 دوایان درته ښیم بالکل اسان علاج درته ښیم
ارزان علاج درته ښیم پوه شئ او آسان علاج درته ښیم جي چې ستاسو د وس مطابق وشي. دا چې وګورئ دا د پیناډال سیرپ ښه په اسانتیا میلاویږي په هر کور کې دا موجود دی پوه شئ. پیراسیټامول چې کوم دی د سالټ فارموله چې کوم دی صحیح شو جي. دا شربت په تاسو واخلئ او دویم دا شربت دی دا سیرپ دی پوه شئ ریام پوه شو جي. دا تاسو ګورئ جي دا د ریام نامه دی دا فلایجل دویم دغه پوه شو فلایجل هم دې په ځای ورکولی شي خو دا فلایجل هم ښه کار کوي پوه شو جي. دویم به دا واخلئ کم چرګوټی چې دغه دی بیمار دی تاسو بیا رونیسئ او یو قطره به په خوله کې ورکوئ یو قطره به د دې نه ورکوئ او یو قطره به د دې نه په خوله کې ورکوئ. یو قطره به سهار ورکوئ یو قطره غرمه ورکوئ او یو قطره ماښام ورکوئ. انشاءالله په دویم ورځ باندې به ستاسو چرګوټی بالکل سیټي جي صحیح شو جي. نن زه دا رانیسم دې دا قطرې ورکوم پوه شو جي. دا نن ورځ ده جي صحیح ده جي. نن دې 4 تاریخ دی جي. انشاءالله سبا به دې زه بیا ورکوم او تاسو به دا خیمه چې وګورئ د چرګوټی الله په فضل او کرم سره بالکل ټیک شوی دی صحیح شو جي. او داسې چرګوټی چې کم دی نو هغه به لږ شانتې ګرم هم ساتئ صحیح ده. د شپې به یې ګرم ساتئ. نو زه امید ساتم چې دا ویډیو هم ستاسو خوښه شي او خپل دعاګانو کې یاد ساتئ او څنګه بیا هم چې کم ملګري نه پوه شي جي نو ما نه په کمنټس کې تپوس کولی شئ. والسلام.